بسم الله الرحمن الرحيم. فصل حرف الردع كلا وزعت لزجر المتكلم وردعه عما يتكلم به كقوله تعالى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا أي لا يتكلم بهذا. پدې عبارت کې مصنف 14 نمبر فصل د حروف غیر عامله په باره کې بیانوي چې حرف ردع ده. حرف ردع معنا دا روکنا یا ڈانٹ ڈپٹ کرنا. پوج نو حرف ردع مطلب چې دی ڈانٹ ڈپٹ کے حرف پوشی او په اصطلاح کې حرف ردع حرف ته ویل شي چې د متکلم د زجر د پر وضع شوی وي پوشی او د ما يتکلم بهنا د منع کولو د پر وضع کړی شوی په اصطلاح کې حرف ردع حرف ته ویل شي چې د متکلم د زجر د پر وضع شوی یا د ما يتکلم به نه د منع کولو د پر وضع کړی شي. ٹھیک ده کپونه شپین لکه واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا كلا. اما اذا ما ابتلاه چې کله په امتحان کې وچوي په سرتنګ کې په دبوندې رزق دی ده فیقول دی ربي اهانا چې مو رب دې مو اهانت وکړل زي ذلیل کړم. کلا چې هرگز داسې نه ده یعنی هرگز دا خبره کوله نه ده پکوره هرگز داسې نه وي پوښي ای لا يتكلم بهذا داسې ونه نه ده پکوره پوښي په دې کې وګوره کلا معنا سره تفسیر کې لا يتكلم بهذا کله تفسیر مو پس سره وکړل لا يتكلم بهذا سره. ٹھیک ده یعنی هرگز داسې نه دی ویل پکوره هرگز داسې نه وي پوښي بینه ليس كذلك داسې نه ده داسې نه ده پوښي ځکه دنیا کې ډېر داسې خلک دي چې د الله په نسبت باندې خزل دي خو خاخوري خاص کی د رزق تنګي د دې سبب اهانت نه ده چې اهانت د وجنه الله رزق تنګوي پوښي په خبره باندې پونه شي به نو سي حرف الردع کلا حرف الردع کلا دا وضعت لزجر المتکلم ذکر شوی دا دی متکلم دی رټنه دی پر ورده هي دغه د معنی کولونه د پر عام يتکلم به غنه چې خبر تکلم کی په غیر سره پوښي کقوله تعالی واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا كلا اي لا يتكلم بهذا دا زي خبره ندا پکار فانه ليس كذلك ذکر دا سندا هذا بعد الخبر مچ کوم تفصیل شوته بیان کړل. ٹھیک ده کنه پوښین چې د متکلمه د زجر او تنبیه د پورا یګه د رټنه د پورا یا د ما تکلم به نه د منی کول د پورا کله وځ شوی ده. ٹھیک ده نو د په خبر کې و پس کې و چې کوم مثال مو کړل نو د خبر مثال و چې کله د خبر نه بعد راشي پوښین کله د امر نه بعد مرسي لکه ته چاو اضرب زیدن زید اویا ته چې کله ته څوي چې کله مطلب څه لا افعل هذا قط چې زبدا کور بالکل ونه کوم ته چې والو بالکل ونه کوم پوښي وقت تجيء بمعنى حق وكلا كلا بمعنى دي حق مرسي لك كلا سوف تعلمون ذكر كده كلا بمعنى سدا حقا دا ٹھیک ده کنه چې تحقیق سره زړه چې تاسو ته مونږ مشي وهنا اذن تكون اسما يبنى او په دې صورت کې بدا اسم بیا ښه چې کلا په معنی دي حق وي ته بیا بدا سوي اسم به وي يبنى او مبني به وي
پوشی اسم بوي او مبني بوي لكونه مشابها لكلا حرفنا ویلی ځکه چې د مشابهت راغلی دغه کله سره چې کومه حرف ده پوشی وقيل تكون حرفا ويو قول دادا چې کچره کله په معنی د حق نه نو بیا هم داسي حرب وي بمعنى ان په معنی کې وي پوشی د تحقیق الجمله د جملې تحقیق دی پورا لکه کله ان الانسان لا يطغى نو دې کې وګړه دې کې کله په معنی د حق انده او په معنی دی ان دا پوشی کوم شي وګورئ ته هذا بعد الخبر وقد تجيء بعد الامر وكل دي امرنا بعد مرسي ايضا خاب اذا قيل لك كل جبري شتوتا اضرب اويا زيدا زيدا فتجزي فقلت كلا هرجزنا اي لا افعلوا هذا قط بوشب وقد تجيء بمعنى حقا وكل دي حقا فمن يرسي كقول تعالى كلا سوف تعلمون وحينئذ تكون اسما يبنى لكونه مشابها ده مبني ذكر ده مشابه ده لكلا حرفا ده كلا سلا حرف ده وقيل تكون حرفا ويل شيء ده حرف ده بمعنى ان لتحقيق الجمله ان تحقيق الجمله برسي وكلا ان الانسان لا يطغى بمعنى ان فصل تاء التانيث الساكنه تلحق الماضي لتدل على تنيس ما أسند إليه الفعل نحو ضربت هند په دې عبارت کې مصنف 15 نمبر فصل د تای تانیث په باره کې بیانوي په دې عبارت کې مصنف د حروف غیر عامله 15 نمبر فصل د تای تانیث په باره کې بیانوي تای تانیث ساکنه دا هغه تا ده چې د ماضی په اخر کې لاحق کیږي او د دې پر چې دلالت کوي په دې خبره باندې چې د فعل اسناد مؤنث طرف ته شوی دا چې فعل اسناد مؤنث طرف ته شوی دا لکه ضربت هندون لکه ضربت هندون یا ضربت هندون ٹھیک ده کنه اوس د مستدل عام ده ٹھیک ده کنه کفاعل وی او کا نائب فاعل وی کفاعل وی لکا ضربت هندن نائب فاعل وی لکا ضربت هندن پوشه کپونه شپه فصل تاء تانيث الساكنه تلحق الماضي لاحقي کی ماضي ته تدل على تانيث ما اوسدلی چې دلته کی په تانیث دغه چې اسناد کړي شوی هغه ته چې اسناد کړي شوی هغه طرف ته د فعل نه ضربت هندن وقد عرفت مواضع وجوب الحاقها او چې تاسو د وجوب چې کوم ځای کې به تای تانیث وجوبن د فعل سره کېږي او کوم ځای کې به جوازن نه کېږي چې دا تاسو مخکې ذکر کړی دي دوباره ویل ضرورت نشته وقد عرفت او تحقیق سره پیژندلی ته مواضع وجوب الحاقها د دې سره د تا لاحق دل وجوبن وإذا لقيها ساكن بعدها دیزنه تدایي چې کله د تای تانیث ساکنه نه بعد بل ساکن روشي نو اجتماعي ساکنین راغله کنه اوس د اجتماعي ساکنین رفع کول د پر اول ساکن تصویر کو حرکت بیر کو او حرکت د کسر بیر کو ویلي ځکه چې قاعده دادا الساکن اذا حرك بالكسر پوښي نو دې ته تصویر کو کسر بیر کو ٹھیک ده وإذا لقي ساكن چې کلمه لو شي ساکن بعدها بعدين وجب تحريكها بالكسر واجب دي حرکت ورکول دي ته کسر ویل لأن الساكن اذا حرك بالكسر ذکر ساکن تکله حرکت ورکول شي نو حرکت ورکول شي په کسر سره نو قد قامت الصلاه لك قد قامت الصلاه قد قامت ده کنه لیکن بعد ساکن راغله ٹھیک ده کنه نو ګوره تاسو څه وکړه کسر ورکړه قد قامت الصلاه وحركتها لا توجب رد ما حذف ده سوال جواب ده ٹھیک ده سوال دادا چې کله تای تانیث سره استعمال د ساکن راغله ٹھیک ده په فعل کې او اجتماع ساکنین د وجنا لومبای ساکن وګرځیدل لکه رمت
اصل کې رمایت و دا یا متحرک ما قبل مفتوح په الف باندې بدل شو رامات شو اجتماع د ساکنین رغلا په تا او په الف کې د الف موتی او غرزول نو څه جوړ شول رامات جوړ شول ٹھیک ده نو الف په څه د وجنه غرزول اجتماع ساکنین د وجنه غرزول اوس کچره دې ابین بعد بل ساکن روشي نو تا ته بسور کو حرکت ور کو کسا ور کو ٹھیک ده کنه نو څه شي رماتل مثال کې رماتل مرأتو شول ٹھیک ده کنه رماتل مرأتو شول نو الف ساکن و یا لام ساکن و ٹھیک ده تای ساکن نه بعد رماتل مرأتو کې د تای ساکن نه بعد بل ساکن راغله نو تا ته څه ور کړل حرکت ور کړل ٹھیک ده کنه نو رماتل مرأتو شول څه شول نو په کار دادا چې ربای ساکن مو د اجتماعي ساکنین د وجه غرزولې په کار د چې واپس روشي په کار د څه شي واپس روشي واپس ونرسي واپس ونرسي ویلي زکات چې دلته کې دا حرکت د عرضی ده حرکت څه نه عرضی ده او عرضی حرکت دی وجنه کوم ساکن چې حذف شوی دا واپس نرسي پوشپی قبول شپی وګورئ ته وحرکتها لا توجب رد ما حذف او حرکت د دین نه واجبوي او پس کول دغه چې حذف کړی شوی د لاجل سکونها ٹھیک ده فلا يقال رمات المرأه دا بل شي ویلای ٹھیک ده کنه ویلي لن حرکتها ارضیه ځکه چې حرکت دي چې ارضی دا واقعه لرفع التقاء ساکنین دا واقع دي التقاء د رفع ساکنین لپاره فقولهم المرأتان رماتا ضعيفنا دا چې دا ضعیف ده که څوک دای چې مقدار ربونه ورېدلی دي چې المرأتان رماتا یک هم په ترغلې ده نو مزيدي مصنف چې دا ضعیف ده پوښي مطلب چې بیا بلې تر ورسي فقولهم المرأتان رمتا دې کې بلې تر ذکر کوي تا اعتراض دا چې تو خو وي چالب واپس نرسي ځکه دا حرکت عارضی ده نو مخدره بنو ورېدلې دي چې المرأتان رمتا یي مصنف جواب ورکړي چې دا کول ضعیف ده دا کول چې دا ضعیف ده پوشم فقولهم المرأتان رماتا ضعيف واما الحاق علامه التثنيه وجمع المذكر په دې عبارت کې یو سوال مقدر جواب ده سوال دادا چې لکه څنګه تای تنیس دې د پورا د فعل کلاږي چې دا فعل اسناد مؤنث طرف ته شوی ده دا رنګي تسنیه کی علامت د تسنیه د فعل څخه دی وجه لګي چې دلالت کوي په دې خبره چې د فعل اسناد تسنیه طرف ته شوی ده جمع مذکر کې د جمع علامت جمع مذکر علامت د فعل څخه دی پر لګي چې دلالت کوي په دې خبره باندې چې د اسناد جمع طرف ته شوی ده ٹھیک ده او د واو علامت د جمع مؤنث علامت د جمع مؤنث په اخر کې د دې وجه لګي چې دلالت کوي په دې خبره چې د فعل اسناد جمع مؤنث طرف ته شوی ده ٹھیک ده نو پکور دادا چې بیا د دې اسناد کله اسم ظاهر ته وشي پکور د چغې کوم سوای دا وس کله کېدلې وای لکه قام الزیدان ویلې وای قاموا الزیدون ویلې وای قمنا النساء ویلې وای پوښي حالانکه دا څنګه کیږي نو مصنف ته چې کله د دې اضافت چې کله د فعل اسناد اسم ظاهر ته وشي نو بیا د علامات او رتل د څه ضعیف دي ٹھیک ده خو بالفرض او تقدیر کچره روشي وسرا نو دا بس صرف علامت وی ضمیر بنوي دا بس صرف علامت وی ضمیر بنوي قام بالحاق علامت التثنیه او هر چې له کې بل د علامت د تثنیه او د جمع مذکر او د جمع مؤنث فضعیف ضعیف دي ٹھیک ده خو کله اذا كان الفاعل ظاهرا چې کله فاعل څه ظاهر وي فلا يقال قام الزيدان وقام الزيدون وقمنا النساء وبتقدير اللحاق لا تكون الضمائر وكثري
ملحق شي سره نو دا به ضمیر نه وي لئلا يلزم ازمال خبر ذکر دې پر چې ازمال قبل ذکر ورونه شي بل علامات بلکې دا علامات دالتن على احوال الفاعل کتا التانیث بلکې دا علامات چې دلالت کوي په څه باندې د فاعل په حال باندې لکه تا التانیث تا پوښي